العقیدة الطحاویہ عقیده نمبر 51 تا 60. نن به 51 نه 60 پورې یایو. صحیح شو. اوس ته ګوره عقیده نمبر 51 ده محیط بكل شیء. الله تعالی په هر شي باندې احاطه کړي ده، احاطه کوونکه ده. وفوقه او الله تعالی د هر شي نه څه ده؟ پاسه ده. صحیح ده که نه؟ محیط بكل شیء وبما فوقه داسې الفاظ راغلي دي. وقد اعجز عن الاحاطة خلقه او څومره مخلوقات دي که نه د الله تعالی والا هغه احاطې نه عاجز ګرځولي. نه دنیا کې داسې شی نشته چې هغه په شیانو باندې احاطه وکړي. ټیک ته یو حده پورې احاطه کول شي، احاطه جامع حسن افضل داسې خالی که نه احاطه درته وکړي د لا غونې څه چردیوري ده اوس دې ته احاطې نیل شي. صحیح ده. جزي جزي احاطې خلکو تحصیل دي یاري دا ما چې راګاه ده که نه داسې باندې ما احاطه ده دا غرې مو قبضې کې ده. کلي احاطه نشه بكل شی خبره مو کوو. صحیح ده. نه هر شي باندې الله تعالی احاطه کړي ده. صحیح ده. د الله احاطې نه هېڅ شی خارج نه دي. لکه قرآن کریم کې اشته که نه محیط بكل شی ښه که نه محیط لفظ الله د پر استعمالیږي که نه الله تعالی محیط ذات هم ده. الا انه بكل شیء محیط والله من ورائهم محیط د شی شته. وهو القاهر فوق عباده. صحیح ده. بندگانو باندې پاسه الله تعالی غالب دی. یخافون ربهم من فوقهم. صحیح شو. عقیده نمبر 52 ده. ونقول مو دا عقیده لرو علماء حق ان الله اتخذ ابراهیم ان الله پروردگار علم چې د اتخذ ابراهیم خلیله ابراهیم علیه السلام خپل دوست ګرځولی و. وکلم الله موسی تکلیما او الله تعالی موسی علیه السلام سره خبرې کړې وي شرف کلام سره بخښو کړی و. ایمانا و تصدیقا و تسلیما په دې باندې مونږ ایمان هم لرو تصدیقه کوو او تسلیم او یا. صحیح ده. یعنی ظاهري او باطني دواړه مونږ دا خبره مانو. صحیح ده. نه دا کې د دې دپاره مو بیانوو که نه څه ځنه داسې فرقې او داسې حضرات شته څه هغه څه کوي هغه یې څه دي الله تعالی او د بندګانو منځ کې محبت ولا رشته نشي قایم کېدل. ویلې محب دپاره محبوب دپاره څه مناسبت خو ضروري وي که نه دا شی ته خو تعلق جوړېږي نه. او اوسه پرې دې کتلې نه که چې ته د کارغه مینا کې سره تعلق جوړ شوی وي. صحیح ده. بلکې جنس او ته ضروري ده. مجانست خو ټولو نه اول شی داسې ضروري وي. که یو سړی د عشق لال کې وغورځېدو لال عشق کې نه کېدای شي چې وزې سره یې تعلق شي پیشو سره یې مینه شي بیا دومره مینه شي ته وایې که سړی ونه مړ شو دومره ورپسې ژاړي. خو دا خبره یې فضول دي دا عقلي خبرې دي. ښه که نه عقل دوړې خو نشي چړاو کول که نه شرط کې خو عقل چلیږي نه چې عقل پکې چلیدله. ټیک ته شرط د عقل لحاظ ساتلی دي څومره احکام د عقل مطابق دي خو که ځنه احکام عقل ته په سمجھ کې نه راغلو دا د عقل کوتاهي ده. صحیح ده. د شریعت کوتاهي به نشي شمارلی. الله تعالی فرمایي واتخذ الله ابراهیم خلیلا وکلم الله موسی تکلیما. صحیح شوه. نو دغه خبر نه معلومه شوه چې الله تعالی سره تعلق قایم کېدل ممکن دي. عقیده نمبر 53 ونؤمن بالملائکة والنبیین والکتب المنزلة على المرسلین ونشهد انهم كانوا على الحق المبین. په تمامو ملایکو باندې مو ایمان لرو چې داسې نه یې څه عقیده ولرو چې یارې ملایکې نشته. لکه ځنه خلکو د ملایکو وجود نه انکار ویلې کړی چې دا کتل نشي. کل ما لا یره فهو لا یوجد ولیس بشیء فهو معدوم ولا یسمى شیء. څه کوم شی بس شي کتل نشي که نه هغه سره مو منو نه. دا فضول خبره ډېر شیان نشي کتل. مخکې چې ته کتل شو دا خو اوس نوه سینس څه شول مخکې شول ډېر داسې شیان اوس تا به نه کتل اوس یې ته کتل کول تر وستلي غیر مرئي شیان مرئي ګرځېدلي دي. غیر مبصر شیان و غیر مخصوصه شیان خو اوس محسوسېږي. مخکې د اواز چېرته پېژندو چې اواز به دومره غټ وي دومره به نری او دومره به څنګې اوس ترقي وکړه اواز متعلق ته معلومول شي دي کې دومره خبرې دي همدا شی ته سا متعلق ګیسو متعلق ټیم متعلق څومره ډېرې خبرې. نو دا شیان که عقل کې را نه شي که نه یا سترګو باندې اواله نه ونه کتل شي دې معنی نشه چې دې دنیا کې نشته. عدم رؤیت نه شیانو عدم نه ثبتېږي. ټیک شوه.
همداسې ځنه خال دي پریانو نه انکار کوي جناتو نه زده نشته فضول خبره ده قرآني شته ته نشته نو ملایکو باندې موږ ایمان لرو بیا ملایکو خپلې درجې دي مخکې سو نبیین نبیانو باندې او بلا امتیاز و تفریق ها که انبیاو کې تفریق وغیره نه کوي چې نیم منو دا نه منو د پلانکای منو پلانکای نه منو یهودو نصارا غوندې او د باندې کوم کتابونه نازل شوي دي صحیفې دي او کتابونه دي که نه دا موږ منو او د عیسی د څومره انبیاو د په صریح حق باندې و که نه د سره ټولې حق خبرې څه ګاډې واډې خبرې ورسره نه قرآن کریم کې شته که نه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله همداسې ته حدیث جبریل کې راغلی که نه چې پیغمبر علیه السلام جبریل علیه السلام ته تپوس وکړو که نه چې مل ایمان د پیغمبر علیه السلام ته څه ان تؤمن بالله وملائکته ورسله والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیر و شر صحیح شوه نو دا زموږ څه د عقیده ده د غوښیانو متعلق او انبیاء کرام علیه السلام متعلق څه راغلي چې ټول انبیاء باندې ایمان ساتي لا نفرق بین احد من رسله منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ځنه مشهور انبیاء او پیغمبر علیه السلام ته تذکره شوي د قرآن کریم کې که نه او ډېرو نه ده شوي صحیح شوه عقیده نمبر 54 ونسمي اهل قبلتنا مسلمین مؤمنین اهل قبله څومره خلک دي ته مسلمانانو مؤمنانو نبیایو ما دامو بما جاء به النبي علیه الصلاة والسلام معترفین خدا پکې شرط چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې راوړي دي که نه په هغو باندې دوی اعترافي اقرار کوي ولهو بکل ما قاله و اخبر مصدقین او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ویلي دي او خبرې ورکړې دي د هغه تصدیق کوونکي دا شرط پکې شته اوس اهل قبله چې شتل شي اهل قبله د علماو اصطلاح ده که نه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ته مغه نه د الفاظ رخص شي دا کړي ولسه من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا سید مشکات سری حدیث ده چې کوم سړی مونږ شان دي مونږ کې مونږ شان دي قبله ته مخ کې او زمونږ ذبیحه خوري مسلمان شو بس مونږ ته څه قانون وایي هغه به هغه مني صحیح ده خو دلته کې کوم سړی مونځ کوي او قبلې ته مخ کېدي باندې دا مسلمان وګرځېدو ډېر داسې خلک دي چې مونځ هم کوي قبلې ته مخ هم کوي خو ډېر داسې قطعي شیانو نه انکار کوي دا به مسلمان وي دا به هیڅ کله مسلمان نه وي اهل قبله اصطلاح ته د علماو صرف قبلې ته مخ کول نه دي مقصود مقصد دا چې تمام ضروریات دین مني تمام بدیهیات تمام قطعیات به مني که په قطعي شیانو کې 50 زره ومنل خیو پکې ونه منو که نه نه 40 زره انه سوه انه طویلا شیانې ومنو خو یو پکې ونه مالو که نه 50 زره کې بیا کافر شو ده صحیح شوه یا حرام قطعي ده ته حلال وي یا حلال قطعي ته حرام وایي صحیح ده نو دا سړی مسلمان نشي پاتې کېدلی یو سړی دی وایي چې ټول دین منم دا سره نه منم چې عیسی علیه السلام شته عیسی علیه السلام بیا نزلېږي یا دا سره نه منم چې قیامت پر راځي دا خبره د سره نه منم چې زکات فرض دی بس صرف نور شیان د سره منم زکات خبرې ما کوه یارې جهاد نه منم د سره نعوذ بالله بس کافر شو که نه دا څنګه کېدلی شي مسلمان ټیک شوه دې باندې یو حدیث هم دی که نه د دې هغه څه مړه اوس متن هغه کې شته دی بس هغه پسې هغه وګورئ متن نوویه نو دا خبره کوي که نه چې د اهل قبله نه مراد څه شي تمام ضروریات به ماني نور ملیک ته ځان ته خبره ذکر کړي کوم شاعر د اسلامي هر څه ذکر کړي صرف جهاد یې نه ذکر کړي پنځم نمبر 55 نمبر عقیده ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله تعالى الله تعالی ذات ماهیت حقیقت دی په باره کې موږ څه نه کوو ولا نخوض خوض غور فکر سوچ بچار به نه کوو خوض چې شتل شي شي کې دنه کېدل لکه اوبو ته دنه شي هغه ته ځکه خوض دی نه هغه خو هی سره د پستي سره که نه ښځې ښځو د خریدلې ته ویل شي صحیح ده دا سړی ښایز دی واله که داسې وایي ښایز دی ښایز خو ښځې ته ویلی شي که نه نه هغه ښې سره ده دا خو ښې سره ده که نه دومره غلط شي دومره نه پوهېږي عادت دی چې دا سړی ښه ده ښایز ده منه په ډوبو ډوبو مسالو کې سوچونه کوي ماشاءالله مفتي ده مفسر ده مباحث دی ویل شي صحیح شوه نو دی زموږ د الله تعالی والا سوچ کې خامخا سوچونه فکرونه نه کوو لکه څه ځنه ځای کې سړی هسې اخته شي یاره دا څه شي نه جوړ وي یاره مو عقل دا نه وایي خپل هم لیدلی نه زړه مو غواړي که نه زه د پلنکۍ حلوه ځا جوړه که سوهن حلوه
اورېدلې وه که نه څو چې پکې شروع پر کې شیان یې لټول کله بدن کله چې کله چې بیا حقیقت پر سر شو کسان د پوسونه شو ته حقیقت کې سوچونه شو که نه د الله تعالی متعلق داسې نه شي کولی ها د الله صاحبو کې سوچ کولی شي او د الله دین کې به څه نه کوي جګړې به نه کوي ماره یماري ممارات څه شي تېر شي جګړې کول جګړې څه شي تېر شي اوس بېتوکي خبرې کول بېدلیله خبرې کول خامخا سې فتنه اوچتول نور څه مقصد نه چې دین څه مسله ثابته کړي یا چاته حق ورسوي هسې بس خامخا یا بې ځان شهرت مقصود یا بل بدنمول مقصود یا حسد کنه بغض به وباسي خو مقصد یې څه شی نه دین اثبات نه وي بلکې دین ته نقصان رسول یا په حماقت سره خیرخواوي د دین خو حماقت د وجې نه خیرخواهي په وجه بدخویي ترې نه وشي لکه کمکل ملګری خو تا سره ښه کول غواړي خو په ښه کې دې ښه کې برباد کړي مخته څه خبره ورکړي کوي چې یارې د الله په سوچ کې ویلې فکر نه کوي لکه الله تعالی خو دا منع فرمایي چې وهم یجادلون فی الله همدا مجادلې به کولې که نه همداسې ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمیلی دي لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصف بما وصف به نفسه چې چاته دا نه ده جایزه چې د الله تعالی ذات متعلق داسې خبرې وکړي چې هغه د الله ذات سره مناسب لایق نه وي بلکې الله تعالی چې کم رقم ځان وصف بیان کړی دی که شان دي کولی شي خو نور چې نه شي بیانول پکې ځان طرف نه عقیده نمبر 56 ده ولا نجادل فی القرآن قرآن کریم کې مو جګړې نه کو چې دا د کلام الله شو که څه شو څنګه دی او څنګه نه دی ونشهد انه کلام رب العالمین چې دا د پروردګار عالم کلام دی نزل به الروح الامین روح الامین جبرئیل الامین دا نازل کړی دی په حکم دی الله راوړی دی فعلمه سید المرسلین محمد صلی الله علیه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعین او پیغمبر علیه السلام ته ور زده کړ دی خو دې کې معلم نه دی صرف واسطه شوه صحیح شوه لکه ته اوس دلته کې سبق چاته ښایې که نه او اواز دې څه وجې نه روي نه د سپیکر چې ته اواز رسي صرف یو واسطه جوړه شو نور د سپیکر خو د چا استاذ نه ګرځي که نه که ګرځي خو صرف خبرې هلته وړي که نه یا همدا شی ته خبرې ښایي بل کس دې نه لرسوي د درس حلقه دې غټه وي که نه مخکې زمانه کې همداسې کېدو محدثینو که نه چې دا له 50,000 کسان به وله ناست وي 3,000 تو سره سوا وزونه سپیکر یې خو نه و که نه چې د ریونډ اجتماع ونه سپیکر یې ورته ولګي ډېرې خو دې به حدیث بیان کو هغه بیا بیان کو څو صفونو پرې لاړ هغه مخ ته بیان کو داسې طریقې سره ورته چې دا نه صرف واسطه ده لکه څنګه د بیانونکو واسطه یې د جبریل علیه السلام واسطه ده صحیح د استاذ نه ګرځي پیغمبر سم استاذي څوک نشته صرف خدای تعالی ور زده کړی دی کلام صحیح شوه وهو کلام الله تعالی دا د صرف الله کلام دی لا یسویه شی من کلام المخلوقین په مخلوقینو کې د چا کلام سره اکه شاندې نشي کېدلی مخلوقین ته ځکه وي که نه چې صرف انسان نه جنات شارین پارین نه ونیسه درین پریار شه د چا آواز سره نشي مناسب کېدلی ولا نقول بخلق القرآن او موږ داسې نه یو چې د قرآن کریم د خدای مخلوق دی ښه که نه صحیح شوه قرآن کریم خو د الله تعالی صفت دی که نه چې کوم کلام نفسي دي څنګه الله تعالی قدیم ذات صفتونه یې قدیم دي داسې خو نه شي کېدای چې یو ذات قدیم صفتونه څه شي حادث شي ځکه څه حادث خو زموږ صفات شو که نه ته اوس محتاج یې خوړل که الله خوړل ته نه دی محتاج همدا چې موږ خبرې کوو ته د خبرو ضرورت چې اظهار ما فی الضمیر وکړو خو زموږ خبرې موږ سره ختمېږي که نه تر همیشه کولی شي دا خبرې مختصي ولا نخالف جماعة المسلمين او د جمهور حضرات علماء جماعة المسلمين تیر شکنه اهل سنة والجماعه یدو به موږ مخالفت نه کوو حدیث کې قرآن کریم متعلق بس همدا خبرې وشي چې قرآن کریم کې موږ جګړې نه کوو لکه څنګه کفارو پکې جګړې چا ویل څه عجمین و عربین څنګه چل شو دا خو عربي ده او دا دلې عجمي نه زده کړی دي چا به څه وي چا ویل چې د پیغمبر څخه خپله جوړ کړی دي الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم صحیح ده بغیر د دلیل نه خبرې کولی او خدای تعالی خو ویلي چې دا قرآن کریم زموږ طرف نه شو کنه ان علینا جمعه وقرآنه ثم ان علینا بیانه خبل عقیده ده 57 نمبر ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله اهل قبله څومره خلک دي که نه دو کې کم یو کس ګناه وکړه څو پورې حلاله نه یې ګڼلي که نه دا ګناه نه هغه تکفیر به نه شي کولی صحیح شوه هغه تکفیر به مونږ نه کوو یدي دا منه ده څه مونږ خلک کفیرو نن سبا خلک د اعتراض کې څه علما فتوی ډېرې لګوي خلک کفیروي نه کافر ښایو لکه څنګه د
جاسوسان وي دا ته غدار ښایي داسې نه څوک غدار زه غدار ته نه څنګه جوړول شي دا سړی غدار ده دا خو ته غدار ښایي سره دا ملک دپاره خاین کاسته بې نیسي که نه آرمي وله مړوي یا مو صرف اظهار کوو خلکو چېرې دغه سړي کې دا خبرې ورکړي دا صحیح نه ده چوک خو نه شو کول چې دا غلط ده څنګه کولی شي سړی صحیح ته غلط کړي صحیح ته څلور وایي څه غلط ته کېږي نه حقیقت بل شی د حقیقت څوک نه شي بدلول نه دې سوالا نو کفر مونږ کافره نه جوړو مطلب دا چې موږ تکفیر اظهار نه کوو صحیح ده که نه اهل قبلې څومره خلک دي څومره مسلمانان دي چې ضروریات دین مني اگر شي قاتل وي زناکار وي هر قسم ته ګناه ترې نه کېږي بې ذنب کبیر او صغیر ښه وړه یو که غټه ګناه خو چې حلاله یې نه وي ګڼلي که یو سړی د زنا کوي ورته حلال یې نعوذ بالله کفرېږي که نه یو سړی د لګې کرمان د زنا جایز او نعوذ بالله دا څنګه خبرې ته کوي په شریعت کې نه د جایز شیدار منونه کوي دا خو د مطلب دا شو چې ته نه غواړې خدای پاک غوښتي ده چې دا حرام دی چې حلاله شوه تمنا کوله د کفر ګناه شوه که نه صحیح شوه نه دا شی ته که څوک کوي بیا خو کفرېږي وزره خو څوک پرې حلاله نه وي ګڼل که نه هغه څومره هم بېکاره انساني خبیث وي هغه ته کافر نه شل ټیک ته فاسق فاجر ظالم عاصی و تیل ځان ته خبره ده عقیده نمبر 58 ولا نقول لا يضر مع الایمان ذنب لمن عمله دا مونږ عقیده ده که نه څه دا خبره مونږ نه کوو چې سړي بس کله ایمان راوړي که نه کوم رقم ته کم قسم ته ګناه کوي هغه ته به ضرر نه ورکوي دا فضول خبره شوه ګناه ضرر څنګه نه درکوي د خدای تعالی دومره ایتونو کې فرمیل چې دا ګناه ما کوه پلنکۍ ګناه ما کوه هلکه ځان ساته دا خندي دپاره ته فرمیلي چې ګناهونو نه سړی تبه کېږي جهنم په سالي په همدې باندې کېږي جنت و جهنم اعمال صالحه اعمال طالحه دي وجې نه نو مونږ داسې عقیده نه لکه ځنه خلک فرقې ګمان کوي چې ایمان دې راوړو بس بیا ګناه نه ځان ساتلی ضرورت نشته او نیک اعمالو کولو ته ضرورت نشته لی ځان مه ستړه کوه عقیده نمبر 1 نرجو للمحسنین من المؤمنین ان یعفو عنهم ویدخلهم الجنه برحمته څومره په مسلمانانو کې محسن خلک دي که نه محسن موحد تیل شي متبع سنت انسان تیل شي که نه او د الله عبادت په ښه کامله طریقې سره وکړي تیل شي نه داسې خلکو دپاره خو مونږ هسې امید ساتو چې خدای تعالی به ترېنه درګذر وفرموي او جنت ته به په خپل رحمت داخله کړي ولنامنو علیهم خو داسې نه ده چې بس هغو باندې مونږ بالکل په امن کې وغورځو چې نه بس دا خو هسې جنتي ده فتواګانې زه نه شو ورکولی ولا نشهد لهم بالجنه د جنت ځانه نه ګواهیانې نه ورکوو چې دا جنتي ده فتوا پې ولګي دا جنتي ده څه پته لګي اعمال صالحه به جواب ډېرې کېدای شي څه پکې داسې کارونه پټه باندې چې دا ټول بوله دوړي کي ځنه خلک داسې که نه ټیک ته مال خو دې ډېر جمع کړی بم سره د یو چت کو ونستغفر لمسیئهم خو چې څومره ګناهګاره خلک دي په مسلمانانو کې هغو ته مونږ مپۍ غواړو خدای نه چې ته وله بخښنه وکړي جنازې کې نه غواړي خلک نفس جنازه دعا ده ونخاف علیهم هغو متعلق ډېر یېرېږو د خدای نه چې عذاب کې ونه غورځي ولا نقنطهم خو داسې نه کړو چې هغو نه امید وګرځو چې ماما بس دینه به تسبیح مالې له تاسې تبایي دا ورته چې اشتقا دی پکې څه ده تو سورې کې روتې خدای رحمت کې دي تقسیمات شروع کړل چې نه ته نه بخلی شي ځکه چې ته اوس دا کارونه شروع کوې سره تبلیغ کومه سره مونځ کومه ته تبایي تا پکې څه کار ته تبا د ځان دې خلاص کړه نو د خدای خیر وکړي عقیده نمبر 60 والامن والایاس ينقلان عن ملة الاسلام وسبيل الحق بينهما لاهل القبله خادي الله عذاب نه په امن کې کېدل دا سړی د اسلام نه وباسي ځکه چې په امن کې شي که نه کافر سړی په امن کې که نه د خدای عذاب نه چې ما ته بس نشته عذابونه لیالی خبرې ما کوه مزې لړه کوه تروشې وایه ولیاس او د انده چې د الله رحمت نه بالکل نه امیده شو بیخي نه مې بخي خدای یارې ما خو امید نشته بل ورځې مې وړوک چې چک مړ کړی پور کې مې چوالی و اوس زموږ خفا د عبادت یې پرېږدو راکړي که عبادت یا نه کوم ما ته لګي چې نشم بخلی دا خو ته ځان خرابوي که نه کافر خلق د الله رحمت نه امیده کېږي قرآن کې شته ولی اسم الروح الا القوم الکافرون او بل شه ده چې اهل قبله خلق دي څومره که نه نیک خلق دي صحیح خلق دي په سیده صراط مستقیم باندې کوم خلق دي اختلاف نه بچ خلق دي هغه څوک خلق دي هغه دی چې امن و ایاس دواړو منځ کې اوسي صحیح ده که نه نه خو داسې دي که نه چې الله رحمت باندې دومره ورډډه شي دومره چې یارې ګناه ته بس ورپم کړي او نه داسې دي چې الله رحمت بالکل نه امیده شي چېرته ګناه ترې نه وشي نه یریږي هم او داسې کېږي چې امید هم لري خدای پاک نه صحیح شوه ینقلانې وباسي نقل کوي ځای نه د بل ځای ته شی څه نقل کول
وسیل الحق وسبیل الحق نیکو خلکو سبیل. لار شه ده صحیح او د حق ولا لار دی مانس کیا کنه ښه چې دواړو کې به مانس کې اوسي